ها ګره نن سبا کې دا خبره ده کنه د پرونه نه مم ست نه مم چې فعل مضارع معرب دې کوم مبني دی دا امر غائب معلوم او امر حاضر مجهول دا معرب دې کوم مبني دی یو خبر ده او یو خبر ده چې دا امر په اخره کې دا سکون د کم طرف نه راغی د امر د اخر ولې مجزوم کیږي ری پوه شئ نو بیا خبره ده چې دا امر حاضر مجهولی او کا امر غائب معلوم او امر مجهول د دې د اخر مجزومی د لام امر د وجنه او د لام امر ترې د مشابهت لري د حروف شرطیه سره لام امر مشابهت لري سره د حروف شرطیه سره پس کې سره مشابهت لري لکه څنګه چې حروف شرطیه په ماضی باندې داخل شي یا په مضارع باندې داخل شي د دې ماضی د معنا استقبال طرف ته اړه لکه ته ان ضربتا ضربتو دا ان په داخل شو نو فعل ماضی کې اگر تیر شوی زمانه لیکن موږ معنا کو کته وحال کې نو په حال کوم استقبال والا معنا یا ان تضرب اضرب نو په فعل مضارع کو حال استقبال والا معنا باندې مونږ لګيږي او چې کله په شرطیه داخل شو نو بیا وته کچر دیتا وحال کې نو په حال کو صحیح شو نو لکه څنګه چې حروف شرطیه په ماضی باندې داخل شي یا په فعل مضارع باندې داخل شي دا مستقبل طرف ته یې معنا نقل کوي دغه شان دي د علامه امر چې دا خبر والا معنا انشاء طرف ته نقل کوي خبر والا معنا څه نقل کوي انشاء نقل کوي انشاء خبر معنا یې بلیږي بیا خبر چې خبر ورکول کېږي راي بدل ضرورت ده خبر وي او انشاء چې راي بدل خبر نه ورکول کېږي دا موږ وایي لیزری پکاله چې یو کس دی وحال وکي لیزری معنا هغه یو کس وحال کوي او لیزری پکاله چې کس وحال وکي نو دې کې خبر نه معنا نقل کوي انشاء طرف ته هغه پوښوي نو چې پدې کې هم نقل له وایي هم نقل نه په حروف شرطیه هم د ماضی او د مستقبل د مضارع معنا مستقبل ته نقل کوي او دغه شان د لام امر ته نه دا خبر نه انشاء نقل کوي نو دا حروف شرطیه چې کوم عمل له چې فعل مضارع متون کول دغه د لام امر معامل ده خو شو به معنی دیمه خبر ده چې امر معرب ده که مبني ده نو موږ وایو امر غائب معلوم او امر مجهول دا معرب ده په دې کې د چا اختلاف نشته ولی ځکه چې د دې د مضارع سره مشابهت ډېر ده د مضارع په اوله کې هم فعل دغه راځي حروف آتے نه افرازي او د دې غائب په څیر کې او د مجهول په څیر کې پدې کې هم چونکه لام دغه راځي حروف مضارعات راځي دا معرب دي جدا به معرب دې باندې پوښوي په امر حاضر معلوم کې اختلاف ده کوفی فرمایي چې امر حاضر معلوم ترنه دا هم مبني دي دا معرب ده امر حاضر معلوم سره معرب ده ولی زکه دی کنه چې امر حاضر معلوم زکه معرب ده چې بدی کې هم امر دې لام امر به موجود وو لام امر به څو موجود لکه څنګه چې امر غایب څنګه کې لام امر موجود ده دا شان د دې با څنګه په اخر کې سره لام امر موجود ده نو لام امر دې شو نو لام امر دې نه بیا کټ شوی د سره وجینا د دې داغه د وجینا کثرت استعمال د وجینا د کثرت استعمال د وجینا واښوي د کثرت استعمال د وجینا ته لکه دا اضرب نه دا په اصل کلی ته تمزو ټیک نه مرمه زو خلاص اضرب نه دا په اصل کې لتضرب سو په اصل کې لتضرب امر د شری دي کنه لتضرب لتضربان لتضربو لتضربي دا په اصل کې دي نو دا علامه بیا د دینه کټ شو دا کثرت استعمال وله سره ودی نو تضرب پاتې شو سبا دي شو نو دا تا دې هم د بیا محذف کړل شي دا دې بیا ولې کولا د دې لپاره چې فرق راشي چې دا د امر څخه دا او دا د فعل مضارع څخه نه واښو به معنی دا فرق راوستل لپاره بیا د دې دا تعالی دې کړل چې دا دې کړل نو بیا خو هم دوستي چې نه په شروع کې لګل ابتدا به ساکن ما چې ابتدا به ساکن شو کېده نو هم دې په شروع کړو د کې ضرورت جوړ شو
دا څوک دا خبره کوي کوفی کوفی وایي چې امر حاضر معلوم دی دا معرب دی ولی معرب دی څنګه چې لکه دا امر غائب معلوم په شروع کې دا حروف مضارعات په شروع کې دا چې په دې کوم حروف مضارعات دي او با مضارع په شروع کې دا امر په شروع کې فرق او اصل پر په شروع کې لامي امر لګول دي ویل معنی نو موږ یا لامي امر بیا څه شو دا و چې لامي امر ورته د کسر د استعمال وجنه نو دا دا د کسر استعمال وجنه دا تا ډول ورته الله نو تا څنګه ورته الله چې فرق راشي د مضارع او د امر په شروع په منځ کې ویل معنی دا غتای د دې وجه ورته ولا د مشهورو کې هم دوستي بیا راو او دیو چې د قران مجید دغه دې په قران د لام چې نه دا پرې امر په د امر حاضر په شروع کې لام ته دا مستعمل ہے قران مجید کې مستعمل ہے لکه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا عام قرات خدا ده عام قرات ده ويوم امام بغیر امام یعقوب ناوي چې دا قرات قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا ده سره فلتفرحوا نو فلتفرحوا چې نو ګور دا امر حاضر څه غلا دا امر حاضر څه غلا رجمه اولاد ته دا پکې راغله ویلې نه مانی هغه بلې مانی پوښوي ها نو دا لار پکې راغله دی وجنا دا امر حاضر په سویبو کې لام موجود او غلام چې نه بیا هغه حذف کړو لام څه شو حذف شو بلې مانی پوښوي وسه دا وایي کنه چې دا لام حذف شوی دی لام حذف شوی دی لام باندې باندې هم دوستي راغله سره ولا دا اصل کې اعتراض جواب دی چې په لیدل په خدا ما ته خبر ورکړه چې دا لام امر د نن دا مشابه ده د حروف شرطیه سره لام امر مشابه ده سره او حروف شرطیه په مضارع مجزوم کوي نو لام امر مضارع مجزوم کړه لام امر مضارع مجزوم کړه نو اس په دې کې د تصریف کې چې ما ته خبر ورکړه دا کوفیرو چې لام امر درینا موجود ده لام امر سره چې لام امر موجود شوی دی د کثرت استعمال وجنا نو لام امر خبر ولاړه لکه چې لام امر کو چې سم څنګه ورکړي چې دا مشابه دی د حروف شرطیه سره کنه نو چې د لام په دې باندې حمزه راغله نو حمزه مشابه ده حمزه مشابه ده وینا حمزه مشابه نه ده او دا حمزه چې لکه نو دا راغله د لام امر په ځای باندې هاي په ځای باندې راغله نو چې لام امر څخه کار دی نو دې چې کوم کار ده دا به ما کار وکړي لکه دا قائم مقام خو څه دی باندې ها وې دې چې با چې د عربی کې بل مثال کول شي چې ولې حذف شي او د دې په دې باندې بل حذف راشي او دا مخکې به څه کوم عمل له عقد ده وي خیر ده دا یې فمثلو کې قبلا فمثلو کې نو فمثلو کې اوس نو شعر او دا بیا ما معنا ورڅ ده فمثلو کې نو څه لکه دا فاج نه دا په روپ په ځای باندې راغلی دی اصل کې روپ مثلو کې سره مثلی کې مثلی کې له دا روپ نه کنه روپ حرف جر دی روپ حرف جر دی د روپ حرف جر د وجه نه دا مثلی جنان نه مجرور دی نو دا فات دی روپ په ځای باندې راغلی دا نو د روپ چې کوم عمل دی چې حرف جر ورکړه دا کلمه مجرور کول فهم دا عمل کړی دی مثل د جیر ورکړی فمثلی کې حبلا الترقو ومرضعين بیا به واشه ولکه څنګه چې دلته کې اضافه د روپ په ځای باندې راغلی دا او د روپ عمل کړی دی یعنی چې ور کړی دی نو د قشان د اضافه د روپ په ځای باندې راغلی او افهام عمل کړی دی چې ور کړی دی باندې واشه او دا د کوفیر مسلک او بسری نو چې دا مبني دی اصله مبني دی امر حاضر معلوم سره ولی مبني دی څنګه دی وایي نه چې دا مبني دی چې دلته یو تاوی چې امر غائب معلوم او امر حاضر معلوم او دا چې دا معرب دي ځکه معرب دي چې مضارع سره مشابهت ده کنه نو موږ مضارع سره مشابهت الو چې کله پدې کې دا راتللو دا حروف اتین نه بدل راځو او په امر حاضر معلوم کو چې حروف اتین شته دی بګي دا حروف اتین سره پکې نشته نو مضارع سره مشابهت هم نشته چې مضارع سره مشابهت نشته نو هغه پوه شو مې معنی ها هغه پوه شو مې معنی ځکه چې اصل په افعالو کې جرم سره بنا ده اصل په اسماء کې اعراب ده او اصل په افعالو کې سره بنا ده دوی اصل په اسماء کې
اعراب د اصل په افعال کې بنا ده فعل مضارع ولې معرب ګڼل ما په مثال کې ویلو کړه چې فعل مضارع ولې معرب ده چې څنګه مشابهت لري اساسه کې په حروف کې په حرکاتو کې او په زمانه کې او په حروف جنس کې په اسم جنس کې او په مشترک کې یا څنګه زرا خبرې کړه ها دا شان دي او په امر کې وجود کې دا خبره نشته ده امر دا اسم فاعل سره مشابه ده امر خو فعل مضارع سره په دغه صورتونو کې مشابه او حروف اتن نه بغیر راځو نو چې دا امر حاضر په شروع کې د حروف اتن نه حرف نشته ده فعل مضارع سره مشابهت نشته دې فعل مضارع سره مشابهت نشته ده نو مبني معرب هم شو ده لکه پوه شئ نو دوه خبرې نن موږ په سبق کې یو دا خبره چې د فعل مضارع دا امر حاضر اخر ولي ما دغه وی مجزوم ولي وي د فعل دا امر حاضر او امر غائب د دې اخر ولي مجزوم وي دا ولي مجزوم وي نو موږ وی چې دا امر غائب معلوم او دا امر حاضر معلوم د دې کې دا خبر دا امر حاضر مجهول کې او امر غائب څه وو کې چې د دې مشابهت ته د اعلان امر مشابهت ته د حروف شرطیه سره او حروف شرطیه چې دا جزم ورکړي نو دا لام امر جزم ورکړي بیا دا امر په ذمہ کې ورکړه چې د دې حروفو د لام امر د حروف شرطیه سره په شکل مشابهت ته نو څنګه چې حروف شرطیه او فعل راغلي شي او فعل مستقبل معنی ته نقل کوي اگر کله ماضی داخل شي اگر کله مضارع داخل شي نو دغه شان د علامه امر هم دا کلمات د خبر نه انشاء تر طرف کوي واشه بیا خبره هم دا وکړه چې امر معرب د کومدي نو وایي چې په امر غائب کې او بلی کو اختلاف نشته ځکه چې هغه په شروع کې حروف مضارعات راغلي حروف مضارعات مضارع معرب ته جدا معرب دي ویلې مضارع د مشابهت وجه او امر حاضر معلوم په دې کې اختلاف خو وی وایي چې امر حاضر معلوم ته دا معرب ولې معرب ده ځکه دی وایي چې د دې په شروع کې هم لام امر ته دا راځو اځو چې په دې په شروع کې سره لام امر ته دا راغلی او حروف مضارعات کې راغلي نو کوم ځای کې راغلي د قرآن مجید کې په بدايه خپل تفرحوا فلتفرح مشهور قراءت زمون ده فليفرح نو ما چې دا غایب څه کړه او چې دا مذکر څه کړه حاضر څه کړه واجب بیا غلب څه شولو نو دی چې لام د کسرت استعمال دوه نه لام د کسرت استعمال لکه امر حاضر دی په ډېر ځای استعمالي دا ما د چې امر بعض علماء کرام خو امر وایي امر حاضر تا امر حاضر ته مطلب چې هغه ته وحال وکا فراق وکا اسلام وکا ز رازا او دا دوم چې کوم نه آیته امر وایي نو چې پکار د چې وحال دی وکړي شي پکار د چې خوراک دی وکړي شي نو امر حاضر معلوم چې نه دا ډېر ځای استعمالي د کثرت استعمال د دې تعالی حاصل شو واښوي نو مې داتا حروف مضارعات دې ولې کو د حروف مضارعات دې څنګه حذف کو چې بیا پته نه لګیږي چې دا عمل څه کدا او کنه دا فعل مضارع څه کدا ویګه مې باندې نو چې حروف مضارعات دې لري کو نو الګي ابتدا بالساکن نه چلا نو ابتدا بالساکن دا واپس کېدو لپاره موږ شروع کې هم دوستي راوړل شروع کې سره راوړل ان دوستي راوړل نو په اعتراض راځي چې الګي کو دې مضارع دې امر له جزم تازه کو او بات رکھے سلام راغلو کله می امر راغلو نو دا حاضر به زموږ کو دغه نشته لري امر نشته لري دې کو حمزه واستي راغلی دا دغه ډول جو مرګه نو وای دا حمزه واستي چې چا په ځای باندې راغلی دا ماغي چې کوم کار کوو دا به ما کار کوي د استقبال نظیر شته او شته چې فمثلی کې حمله قدرت او ممکن په دې مثال کې راپا په ځای د روپا باندې راغلی او روپا چې چر پر کې دی فاهم ما ته په دې راځي څه بولي څه په دې وکول شي او د بشرینو باندې امر حاضر معلوم چې په دې اخر کې ولی بنا را دا ولی ساکن نه غلره نو وایي چې دا مبني دی او اصل په مبني کې دا خبره چې مبني علی سکون او دا امر حاضر ولی مبني دی نو موږ وایو چې امر حاضر مبني ذکر چې اصل په اسماء اصل په افعال کې اعراب دی اصل په افعال کې سره اعراب دی یو چې کدا د فعل مضارع سره اصل په افعال کې څنګه اعراب دی نو فعل مضارع دی ولې دا اصل په افعال کې بنا را مبني دی دا فعل مضارع ولې معرب کړه فعل مضارع اسم فاعل مشابهت او د دې
امر حاضر چونکی د دې سره مشابهت نشته د اسم فاعل سره مشابهت نشته ولې نشته ځکه ګوره په پهله امر حاضر کې کوم څه روټ کړي او بدې کوم څه روټ کړي او بدې کې چې نه مظاهرون کې یو ساکن او درې متحرک دي او په اضرب کې دوه ساکن دي وایي دی باندې او دا شان دي اسم فاعل چې نه دا خو لکه عمل کوي نو دې لپاره څه دا چې په مان د حال استقبال باندې او اضرب چې نه دا لکه سره امر دې نه سره په حال باندې دلالت کوي نو څه کوم په استقبال باندې وایي دی باندې چې مشابهت نشته ده نو دی ولې دا اصل په افعالو کې بنا نو دا مبني ده پوه شئ اول دغه امر غائب معلوم چې تبع مورب کړل دا څه چې دي حروف مضارعات په شروع کې راځي مضارع سره مشابهت چلو پوه شئ به لګانو ثواب یې کتاب